ده او دې ته تقلید نشي ویل که ستاسو په ذهن کې د غیر مقلدینو دا اچولي وي چې د الله او د رسول په مقابله کې د امام خبره منل دې ته تقلید نشي دې ته شرک ویل شي. شرک څوک کوي؟ د الله او رسول چې کوم ځای کې حکم واضح دی نو هلته کې د امام صاحب د فقه هیڅ قسم ضرورت نشته. واضح حکم دی واقیم الصلاة واتو الزکات. چې کوم ځای کې واضح نه دی حکم اجتهادي مسله ده نص پکې نه دی راغلی یا نصوصو کې تعارض دی یعنی یو حدیث یو شان دی بل حدیث بل شان دی نو بیا به خامخا د ماهر نه تپوس کوي چې ماهر صاحب ماهر به څوک وي چې ټوله دنیا یې لکه امام ابو حنیفه رحمت الله فقط ټوله دنیا ما امین الله بشوري نه به تپوس نه کوي بیا به ته تپوس کوي د هغه چا نه چې ټوله دنیا د هغه فقط اجتهاد لیدلی که ته وایي چې نه زه امام ابو حنیفه رحمت الله نه تپوس نه کوم په دې نوې مسله کې امین الله بشوري صاحب نه تپوس کوم احسان سوتی صاحب نه تپوس کوم نو دا هم تقلید دی. تقلید دی ته ویل تقلید یو طریف مې یو بل طریف یې واوره. تقلید دی ته ویلی شي چې نوې مسله راغله چې هغه قرآن و حدیث کې واضحه نه وه تعارض پکې یا پکې د سره ونه لکه د موبایل مسله شوه یا د میخې مسله شوه میخه قرآن و حدیث کې نو بیا زه لاړ شم امین الله بشوري صاحب نه تپوس وکړه زما په ذهن کې دا دی چې امین الله بشوري صاحب په ټولو خلکو نه زیاته په قرآن و حدیث پوهېږي صحیح مجتهد دی د قرآن و حدیث په روشنایۍ کې به د دې مسلې جواب راکړي. امین الله بشوري صاحب ته ورشم امین الله بشوري صاحب کتاب راوالم چې امین الله بشوري صاحب په کتاب کې لیکلي هغې مطابق زه عمل وکړم میخه حلاله که ویې خورم یا موبایل مسله باندې عمل وکړو نو دا څه شو تقلید شو. د قرآن و حدیث خلاف نه د قرآن و حدیث په روشنایۍ کې نوې مسله راته وښیله امین الله بشوري صاحب نو زه د امین الله بشوري صاحب څه شوم مقالد شوم. دې ته ویلی شي تقلید. امید دی چې په پوه شوی نو دا تقلید هر څوک کوي که څوک ځان ته غیر مقلدین وي هم تقلید به کوي بچ نشته نوې مسلې راځي نو چې نوې مسلې په قرآن و حدیث باندې خو هر سړی نشي پیش کولی. زمونږ دپاره امام ابو حنیفه رحمت الله مجتهد دی اهل حدیثو دپاره امین الله بشوري صاحب یا احسان الله سوتی صاحب نور دغه د دوی چې دي مجتهدین دي دې نه تپوس کوي دې ته تقلید ویلی شو. امید دی چې امر شاه صاحب په تقلید په معنا و پوه شوی په دې نه واضحه صفا سوتره خو زه نه شو ویلی نور.